نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم. دا سورة الانفال دے لسم سپارہ را اوم رکو شروع کی گی پدی کہ اللہ سبحانہ وتعالی دا منافقانو بیان کئی او د کفارو بیان کئی کم وقت کی چی دی لمرگ رازی نو دی سر بس چل کی گی. اللہ پاک پخپل فرمائی اذ یقول المنافقون چکل تاسو وی دی منافقانو تا یعنی وائی دی منافقانو تا والذین فی قلوبهم مرض او آغا کسانو تا چی دا آغای پزرونو کے مرض دی د نفاق غر هؤلاء دینهم نو مغرور کړی دی د دې خپل دین لره یعنی د کفارو تخپل دین چې کوم دی ډیر زیات محبوب او د هغه بوتانو په سر باندې دی ځانونه قربانول دا دومره لوی جنگونه او د ارسي چوکو دا صرف د بوتانو د عبادت نه وړېدنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم خدای یو الله د عبادت یعنی دعوت چلولو ای چون کې د دین اوریدنه نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې وای دی په دغه خپل دین باندې ډیر زیات مغرور او تر دې حد پورې راځي چې کله جنگ بدر لا دا ابو جهل راتلو نو دې چې کله راوتو نو دې د مکه سردار دغه وخت نو د خانقاهي پردونی او قسم وخورو الله ته سوال کو چې یا الله چې څوک په حق دي نو تا غي له فتح ورکی او هغه چې څوک په نه حق دي دا تباہ او هلاک کی نو په خپل ځان ته خیر وکا خو لیکن هغه په خپل ځان په خپل په حق غړول ځکه داسې دعا کوله کوي چې دا پته و چې دا په نه حق به نو داسې دعا بیا څوک کوي نه کوي کنه نو درته الله پاکو مغي طرف ته اشاره فرمایله غر هؤلاء دینهم یعنی مغرور کړي دوی لرا د خپل دین چې مونږ ډیر پوښت دین باندې یو ومن يتوکل علی الله او څوک چې توکل او بروسو کی په الله باندې فإن الله عزیز حکیم نو الله سبحانه وتعالی ډیر زبردست او حکمت والا ذات دی. اوس الله پاک فرمایي چې کله دی خدا سوالو کو دی راغ نو کله بیا دی پر جنگ بدر کې خو بس او یا سره د ابو جهل چې کوم دی نو سرداران او غټ غټ کبرا د کفارو چې دین غلار تباہ او هلاک شو. نو الله پاک فرمایي چې ولو ترى اذ يتوفى الذين وای کچری اوینه ته هغه وخت کې چې کله روحونه کبس کولی شي د هغه کسانو نه الذين كفروا چې کافران دي یعنی که په دغه وخت کې وای ته دی اوینه چې کوم وخت کې د دې د روحونه کبس کیږي الملائکه یضربون وجوههم نو دا ملائکه وحیدی په دې مخونو باندې وادبارهم او پر شاګانو باندې د دې راځي پاسانه باندې روح نوزي یعنی په والو په ټکولو باندې ته هغه روح رو باسي ډېر په سختۍ سره وذوقوا عذاب الحريق او ورتوي الله سبحانه وتعالى د طرفنا دي فرشتو دا حکم شوی چې دی توای
چې اوسه کوي عذاب ډیر دردناک او سوځیدونکی عذاب، یعنی د جهنم طرف ته بوزي کنه، مخ سره بس به تاسو جهنم ته بوزي او ډیر اسخا او بدبویاره د کپڑے وروړي او پای کې ردی د روحونه واچول شي اسمان طرف ته دغه روحونه اړو خېږي نه او دا چې کوم دی نو سجیلین تلاش علیین ته نه فرېږي. نو الله پاک دې کې دا اشاره فرمایله چې دوی تر دې صفته نشته چې به د مرګ نه پس به موږ سره څه کېږي، دا تصور دوی کړی نه دی، دوی سره خو د مرګ سره ځنکدن سره به دا کار په دوی باندې شروع کېږي. او دا ولی به داسې کوو موږ دوی سره؟ الله پاک فرمایي ذالک بما قدمت ایدیهم، دا په وجه د دې چې یعنی کوم د دوی لاسونو د دوی عملونه کړي دي. اول د یو کار دپاره لاس سړي مخکې کېږي یو عمل لپاره، په هغې باندې دی هغه کار کوي نیسي. مونږ قرآن شریف رالو که نو قرآن شریف ته لاس مخکې کړو، بیا هغه راوالو کولاوي کړو، بیا سبق وایو. دغه شانته چې څه شی راخلو یا څه دغه کوو، نو الله پاک دا لاس د دې دپاره استعمال کړی چې دې کې زیات تر څیزونو کې لاس استعمالیږي، په نیوو رانیوو په هر څیز کې که روټۍ سړی خوري که چیس کي که اوبه څکي، یعنی سم دپاره دا یعنی اعمال زیات تر چې کوم دی د لاسو نه صادرېږي. دلته کې الله پاک فرمایي دا دوی د خپلو لاسونو هغه عملونه دي چې دوی مخکې د ځان نه لیږلي دي. وان الله لیس بظلام للعبید، الله پاک څومره ښکلی په حرام سره فرمایي. او بیا هم الله سبحانه وتعالی فرمایي چې الله چې دی نو هغه نه دی ظالم په خپلو بندګانو باندې، هغه چا باندې په کافرانو باندې هم ذره برابر ظلم نه کوي چې یعنی د هغوی چې څومره عمل کړي وي د هغې نه زیات هغوی له سزا ورکړي، نه به ورکوي الله سبحانه وتعالی. و دلته کې الله پاک ګوره څومره ښکلي فرمایي وبظلام للعبید، په خپلو بندګانو باندې الله ظلم نه کوي. رسول یې دله راولېږلو، کتاب یې دله راولېږلو، نصیحت وعظ یې درته وکړو، 14 کاله په مکه معظمه کې تېر کړ، تاسو پرې ظلمونه وکړو، ومو وهل، ومو ټکول، غږ یې درته نه کولو، صبر نه یې کار واخېستو، خو تاسو په ارام پرې نه خو نو اوس مدینې منورې ته راغلو، اوس پرې بیا دلته حمله کوئ، دلته یې په ارام نه پرېږدئ. دلته الله سبحانه وتعالی دا فرمایي. اوس الله پاک بیا فرمایي کدأب آل فرعون، او د دې ضابطې مطابق مونږه هغه آل فرعون چې کوم مخکې اهل تیر شوی د فرعونیانو والذین من قبلهم، او هغه کسان چې د دوی نه مخکې تیر شوي دي، عادیان سمودیان څومره چې قومونه تیر شوي دي او الله هلاک کړي دي. والذین من قبلهم یعنی دې کې دا ټول مخکینی قوم د نوح علیه السلام نه چې څومره په عذابونو باندې خدای پاک گرفتار کړي دي او تباه کړي دي، ای طرف ته اشاره فرمایي. اول د فرعونیانو ذکر وکړو او بیا ورپسې د ټولو مخکینو ذکر وکړو، کفرو، او بیا ورپسې فرمایل چې کافران تیر شوي د دنیا نه. بآیات الله، په آیاتونو د الله باندې کفر اختیار کړی، پیغمبران یې نه دي منلي او د هغه کتابونه یې نه دي منلي. فاخذهم الله بذنوبهم، نو ونیول دوی لره الله سبحانه وتعالی د دوی په ګناهونو باندې. ان الله قوي شدید العقاب، بېشکه چې الله سبحانه وتعالی قوي دی، ډېر طاقتور دی او ډېر سخت عذاب ورکوونکی دی. د هغه د ګرفت نه بیا څوک نه بچ کېږي. ولې خو ډیل ورکړی دی، هر قوم له یې ډیل ورکړی دی. پیغمبرانو باندې یې ظلمونه وکړو، کراهت سره خبرې کول، هغوی ته بد رد ویل، او هغوی غریبانانو به تر کومې پورې چې د الله فیصله نه وه راغلې نو تر هغې پورې به هغوی په هغې باندې صبر کولو. دلته کې الله پاک فرمایي خو چې بیا نیول د الله راشي نو د هغې نه بیا څوک بچ کولی هم نه شي. ذالک بأن الله، او دا په وجه د دې چې الله سبحانه وتعالی لم یکو مغیرا نعمتا، نه دی بدلونکی د یو نعمت لره انعمها چې یو قوم له هغه نعمت ورکړي علی قوم، او په یو قوم باندې یو نعمت ډېر په فراوانۍ سره راوستي وي، حتی یغیروا ما بانفسهم، تر دې پورې چې هغوی بدل نه کړي په خپل ځانونه. وان الله سمیع علیم، او بېشکه الله سبحانه وتعالی اورېدونکی دی او علیم ذات دی. اوس الله سبحانه وتعالی ټولو خلکو له په دنیا کې یو شانتې رزق ورکړی دی، یو شانتې خپې لاسې ورکړي دي، غوږونه او ژبه او سترګې ورکړي، عقل فکر یې ورکړي چې څوک څومره منډه وایي دومره بس ګټل کوي،
چې څومره په دین کې منډه وایي نو هغه په دین کې مخکې کېږي، چې څوک دونه په دنیا کې منډه وایي په دنیا کې مخکې کېږي. نو دلته کې الله پاک اوس دې طرف ته اشاره فرمایي چې هر قوم به په خپل په محنت باندې به دی مخکې کېږي. مثال اوس د ځو په ځای باندې ته 4 رکعات وکړې نو زیات ثواب دی وګټلو، د آخرت ګټه دی وکړه. او چې د غنټې په ځای مطلب دا په خپل کاروبار ځای کې 2 غنټې کار وکړو نو پیسې دې ډېرې وګټلې. نو دلته کې الله پاک فرمایي چې تاسو په خپل ځان جوړوي، او خو څنګه به جوړوي چې زما کوم احکامات راغلي دي، الله او رسول تاسو له احکامات را لېږلي دي، د هغې مطابق تاسو هغه وخت خرج کوئ او عملونه کوئ، نو تاسو به هغه عمره به مخکې کېږئ. اکه تاسو خوښه ده په دنیا کې ځان مخکې کوئ او که په آخرت کې، او که نه چې په دواړو باندې عمل کوئ، نو الله سبحانه وتعالی څومره ښکلې دعا مونږ ته خوري، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ربا الله پاک فرمایي چې ته مونږ نه داسې مونږ نه اے زما بندګان داسې سوال کوئ چې مال دنیا کې مرا کې او په آخرت کې زما انجام ښه کې او د اور د عذاب نه مې په امان کې. ځکه چې وایي څوک صرف د دنیا سوال کوي او د آخرت سوال نه کوي، نو یې ته خو په دنیا کې زه ورکم، خو لیکن په آخرت کې به د هغې هېڅ څه نه. نو بیا ورپسې الله پاک د دعا طریقه مو ښوله چې داسې دعا کوئ. اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي چې یغیر ما بانفسهم وان الله سمیع علیم کدأب آل فرعون. او د دې ضابطې مطابق الله سبحانه وتعالی آل فرعون والذین من قبلهم د دې نه مخکې چې تیر شوي دي څومره قومونه، دا بیا دوباره الله پاک راوړو. کذبوا بآیات ربهم، او دروغ یې وګڼل آیاتونه د رب خپل، فاهلکناهم نو موږ دوی هلاک کړو، بذنوبهم په ګناهونو د دوی سره، واغرقنا او څوک مو غرق آل فرعون، یعنی دا آل فرعون والا مو غرق کړو، او د دې نه مخکې د نوح علیه السلام قوم مې غرق کړو. خو د دوی ذکر یې وکړو ځکه چې دوی سره فورس و، دوی د هغې د وجلو دپاره راغلي وو. نو دوی خاص طور باندې ذکر شو چې دوی د مسلمانانو د قتلولو دپاره روان شوي نو او بیا اسلحې ورسره وي او فورس ورسره، د دوی ځکه الله پاک ذکر وفرمایلو چې یعنې آل فرعون مونږ غرق کړه. وکل کانوا ظالمین، او دا ټول ظالمان. ان شر الدواب عند الله الذین، بېشکه چې ډېر په ځمکه ګرځېدونکو مخلوق کې د ټولو نه بد خلق چې کوم دي عند الله په نزد د الله باندې الذین کفروا، هغه دي کافران. چې څوک کفر واسي او شرک اختیار کړي بس دا د الله په نزد باندې د حیواناتو نه بلاندې دي. ولې چې دا حیوانات چې تاسو وګورئ که نه دوی هم په څه ناسې درجه کې د الله حکم مني، او بلکې په هر درجه کې دوی د الله حکم مني او د الله ذکر هم کوي. خو د دوی نه خو پوچ د دې نشته چې هغې الله پاک زمونږ د متابعت دپاره را لېږلي دي. غوا مې ښه څومره طاقتور شی دی، مونږ یې رو پردو په مری ور چاړه را کاږو، مونږ دپاره الله پاک حلال کړی دی، مونږ یې وخورو. په مونږ کې څه داسې چل دی چې مونږ د یو سا شی رونیسو او هغه ذبح کړو، ګډه چیلۍ بیزا یا مطلب دا چرګه وغیره، دا څیزونه مونږ رونیسو او ذبح کړو، د سا څیزونه دي، زمونږ غوندې جان دی پکې، زمونږ غوندې خوږېږي، زمونږ غوندې راکېږي، خو مونږ دپاره الله پیدا کړي نو حلال کړي دي چې یاره په سنت طریقې تاسو ذبح کوئ، خورئ یې څکئ، خو زما عبادت کوئ. د دې هر څیز تاسو استعمال. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې یعنې د دوی په نزد د الله باندې د دې ځناورو نه لاندې دي. اوس الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي چې الذین عاهدت منهم، خصوصا هغه خلک چې معاهده شوي وه هغوی سره، ثم ینقضون عهدهم، او بیا ماته که هغوی هغه وعدې لره فی کل مرة، هر وخت چې کومه وعده م ورسره شوې وه نو هغوی ماته کړې وه، وهم لا یتقون، او دوی ذره برابر د الله یره په زړه کې نه وه. وعده ماتول ډېر سخته ګناه ده بی. دلته الله سبحانه وتعالی د دې ذکر چا لپاره دا فرمایي، دلته کې اوس د دې نه یهود او یهودیان مراد دي. د مدینې منورې کې 3 قبیلې د یهودیانو اوسېدي، او هغوی
چې کله راغ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه ته هجرت وکړو نو د ټولو نه مخکې هغه مواخات وکړو د خپلو مسلمانانو وروڼو په منځ کې چې کوم مسلمانانو یو مهاجر او یو انصار دی یو ځای کړ. دویم نمبر کار دا وکړو چې په مدینه منوره کې دغه درې قبیلې چې اوسېدې نو ای سره لاړو معاهده یې ورسره وکړه چې بهی نه به تاسو زمونږ خلاف د چا مدد کوئ مونږ سره هم نه کوئ نو مه کوئ خو د چا مدد به هم نه کوئ چې زمونږ د دشمن تاسو مدد وکئ نه به مونږ ستاسو د دشمن مدد کوو او هېڅ قسم مدد نه به مخبري کوئ او نه به اسلحه ورکوئ او نه به وله فوجیان ورکوئ لکه سړي به هم نه ورکوئ چې وجنګېږي مونږ سره او نه به مونږ ورکوو ستاسو دشمنانو سره به مونږ نه ورکوو او تاسو به زمونږ دشمنانو دوی په دې باندې آماده شو. نو دا مدینه زمونږ یو اجتماعي ښار دی لهذا د دې حفاظت په مونږ ټولو باندې فرض دی په تاسو باندې او په مونږ باندې که په تاسو څوک حمله کوي مونږ به حفاظت کوو او که په مونږ څوک حمله کوي نو تاسو به یعنې کم از کم مدد خو بیا نه کوئ. دا معاهده دوی سره وشوه. کله چې جنګ بدر کې دغه وشو نو د یو قبیلې چې کوم دی نو هغه معاهده داسې ماته کړه چې سړي ولو لېږله او اسلحه ولو لېږله اسلحه دی لو لېږله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې کله جنګ بدر ختم شو نو ورته یې روي غوښته چې هلکه دا څنګه چل دی ورته یې جي یاره بس مونږ نه غلطي وشو بیا به نه کوو. دلته کې الله پاک ذکر دا وفرمیل چې دوی څو پیرې دا معاهده ماته کړه. بیا چې په جنګ احد کې دغه شو نو بیا دوی ته چې کله پته ولګېده چې مسلمانانو ماتې وخوړه په آخر کې اول نه مسلمانان په فایده دغه کې چې دوی کله بیا هغه مورچه پرېښوه او د شانه په کفار راغه د هغه مخکیني کفار هم را واپس شو په منځ کې ګیر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمي شو او رضی یفا ګډه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی او صحابه ډېر ګډوډ شو او ډېر صحابه شهیدان شو. دوی ته چې پته ولګېده دوی بیا ورغوی ته سینو ډبوله. کعب اشرف نومې یو یهودي او هغه چې کوم دی نو ډېر زیات یعنې هغې سره په څرګنده دغه وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د جنګ نه فارغ شو نو بس د پسې خو بس یو دو صحابه ملا وتړله بس هغې ویوي چې بس دی مونږ ته پرېږدئ هغه لاړو او یو په دغه کې یې مړ کړو هغلته خپله قلعه کې بند و بس مړ یې کړو. او بیا چې کوم دی نو آینده هغې چې کوم دغه دی یې وویسته دا یو قبیله چې چا عهد شکني کړې وه نو دغه شانتې بیا هغه په بله موقع په جنګ احزاب کې بیا هغه بلې عهد شکني وکړه نو هغه یې هم وویسته بس اخر کې درې واړه چې کوم دی د دې ځای نه ووته او خیبر ته لاړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې چې کله خیبر کې بیا هغه ته پته ولګېده چې دی یو ساز باز د روم او د فارس بادشاهانو سره کوي زموږ خلاف نو هغه بیا وشړل نو بس د شام نه بار کړ چېرته ډېر لرې لاړه بس دا یورپ ته بیا دغه ځای نه منتقل شو. دلته الله سبحانه وتعالی د هغې ذکر فرمایي چې الذین عاهدت هغه کسان چې تا ورسره په خصوصي طور باندې معاهده وکړه منهم د دوی نه ثم ینقضون نو بیا هغوی ماته کړه عهدهم هغه وعدې خپلې لره فی کل مرة هر پیره باندې وهم لا یتقون او دوی کې هېڅ تقوا نشته د الله یره دوی په زړه کې نشته. فاما تثقفنهم فی الحرب او کچرې کابو عمومي ته په دوی باندې په جنګ کې فشرد بهم نو دوی له بیا ډېر سخته سزا ورکړه او دوی داسې کا چې بیا دوی پرېږدي بیا نه دې پیرله بیا نه معاف کړي. الله پاک ورته بیا حکم راولېږلو چې اوس به دې پیرله نه معاف کړي بس د یو پیره معافي وغوښته بیا اوس به نه من خلفهم لعلهم یذکرون ځکه چې دا دوی دپاره چې کوم راتلونکي خلک دي او چې هغوی دپاره عبرت شي سخته سزا ورکړه. نو هغه ړومبۍ قبیلې له خو یې داسې سزا ورکړه چې هغوی ته خو یې وي چې بس هلکه تاسو داسې کار وکړئ چې بس چې په یو اوښ باندې څوک څومره سامان وړی شي بس هغه یوسئ او نور ځمکې مکې مو هر څه پرېږدئ. نو هغوی د ظالم بچو شاطرونه هم رونه وړول او د هغې هم رونه وړول او په یو اوښ باندې چې څومره سامان راتلو هغې یې وړو. بلې قبیلې چې بیا داسې کار وکړو نو بس هغوی ته خو یې بیا ډېر سختۍ سره بس هغوی خو یې ټول سړي چې کوم دی نو بیا قتل کړ ځکه چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله ونه منله
ایوی نه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله به زمونږ نه کوي او زمونږ دا یهودي عالم چې کوم دی نو هغه مسلمان شوی نو هغوی په هغه باندې اعتبار و چېرې دی به زمونږ دا خبره کوي او دی به زمونږ هغوی په زړه کې دا خیال و چېرې دی یهودي مسلمان شوی دی او په مونږ سره لږه نرمي وکړي هغه ورته وایي زه به تورات مطابق فیصله وکړم دوی ټول سړي وایي بالغ چې څومره وي وایي سرونه ترې ووایي هغه دومره سخته او بیا الله پاک جبرائیل علیه السلام راولېږلو چې وایي ده د الله د دغه مطابق وایي فیصله وکړه او کني رسول الله صلی الله علیه وسلم شید چې دوی ته هم ویلې وی چې بس دی بس داسې ځای هغه خو ډېر رحیم کریم ذات و خو لیکن یعنی دی چې ډېر په رسول باندې بې اعتمادي وکړه په پیغمبر باندې بې اعتمادي وکړه نو الله سبحانه وتعالی ولا داسې سزا ورکړه چې بس هغه بس بالکل هغه ټول ځوانان یې لاړو کوتره شو او ښځې او بچي او ټول هر غلامان شو او د هغوی مال او دولت ټول مسلمانانو ته پاتې شو دلته کې الله پاک فرمایي چې او دا خبره نن سبا یهودیان او زمونږ د اسلام خلاف پراپیګانډه استعمالوي چېرې مسلمانانو ډېر ظلم کړی دی خو دې ته نه ګوري چې دوی کوم حرکت کړی و که چېرې دغه حرکت کې دوی کامیاب شوي وو نو ټوله مدینه به تباه او برباد شوې جنګ احزاب کې دوی هغوی سره راز باز وکړو او راز باز سره بیا لار والا ورکړه او بیا ولا دغه ورکړه نو که چېرې هغوی په خپل مهم کې کامیاب شوي نو بس ټول مسلمانان به ختم شوي ځکه چې دومره فوج راغلی و چې ټول عرب کفار راغون شوي په جنګ خندق کې او په هغې کې دوی دا معاهده ماته کړه نو بیا الله پاک وفرمایل چې دوی له سخته سزا پکار ده دوی نه دي پرېښودل پکار نو هغې ته خو دوی نه ګوري که نه چې هغوی دا دونه یعنې تاله سخت دغه وکړو ځکه چې هغې واقعاتو کې دا هم راځي چې یعنې صرف بیبیانې په کورونو کې په یو کلا کې پاتې وي هغې کې یو نابینه صحابي چې هغه غریب یو سړی راغلی او هغه جاسوسي کوله هغه واقع تاسو په فضایل اعمال کې لیدلې ده راغو خو هغه ښځو کې دومره بهادري وه چې هغه دغه ته وي چې وایي هلکه وایي دا سړی ګوره دې له راغلی دی او دی دغه کوي نو د بره نه یې پرې کاڼې ور وویشتو چې کاڼې پرې ور وویشتو نو دوه کسان راغلي نو هغه یو خو ترې لاندې راغو بس هغه خو مړ شو او هغه بل وتښتېدو هغوی جاسوسۍ له راغلي د بره نه یې پرې غټ پل راوویشتو د دغه د میچه دی غټ پل یې پرې راوویشتو بس هغه خو یو خو پکې لاندې مړ شو او یو چې کوم دی وتښتېدو او هغوی بیا پوه شو چې یاره دلته خو ډېر غټ فوج دی بس بیا لاړ هغه خپل یهودیانو ته یې ویل چې هلکه هلته ګوره لاړ نه شئ جاسوسۍ له راغلي نو الله پاک په هغې هغه د الله مدد و کني هېڅوک هم ورسره نو هغه نابینه دی صحابي وایي هغه ته هغلته کې وایي هغه ته بیا بیبیان ووایي چې لاړ شه د ده نه سامان مامان خو ترې راوړه که نه هغه وایي یاره زه خو کمزور یم زه خو دا هم نشم کولی یعنې رسول الله سلم خو بهادر کسان خو ټول ځان سره بوتلي وو که نه دلته کې الله سبحانه وتعالی هم د هغوی خبره کوي چې دوی له سخته سزا ورکوي چې دوی ته عبرت حاصل شي او بیا داسې کوي نه اوس الله پاک مخکې فرمایي واما تخافن من قوم او وایي که چېرې تا ته دا اندېښنه وي د دې خبرې د یو قوم خیانتا چې خیانت به را سره وکړي فانبذ الیهم نو بیا واپس که هغوی ته علی سوا هغوی هغه وعدې خپلې هم هغوی ته واپس که ان الله لا يحب الخائنین او بېشکه چې الله پاک نه خوښوي خیانتګر خلک اوس دلته کې الله سبحانه وتعالی یو ضابطه بیان کا چې وایي تا ته پته ده چې یاره دا کسان ما سره به خیانت کوي نو د مخکې نه ورته وایه یاره زما او ستا معاهده ختم داسې به نه کوې چې معاهده دې ورسره وي او ته پرې حمله وکړې د دې ور اجازت نشته چې معاهده دې ورسره کړي نو بالکل به نه کوې کني دا بیا ته ظلم وکړي د الله قانون به مات کړي وایي چې د امیر معاویه صاحب په وخت کې یو واقعه داسې راغه چې د هغوی یو قوم سره معاهده و ختمېدو کې شوه نو معاویه صاحب داسې کار وکړو چې هغه فوج جمع کول شروع کړو چې څنګه دا معاهده زمونږ ختمه شي په دې کفارو سره نو دوی باندې به مونږ حمله وکړو د دوی دا ټوله علاقه به قبضه کړو نو یو صحابي ته پته ولګېده چې صحابي ته پته ولګېده هغه دا ایاتونه لوستي وو او هغه एकदम راغو او په تیزه تیزه دا ایاتونه وویل چې کله امیر معاویه صاحب واورېده بس هغه چې کوم دی एकदम ورته ویي هلکه را دغه خپل فوجونه رستو کړي خپل ځای ته واپس کړي دا د الله پاک قانون دی
چې کوم ځکه چې الله په فرمایلی دی په ظاهر باندې ان الله لا يحب الخائنين، الله په خیانتګر خلق نه خوښي. کاغه مسلمان هم دی او خیانت کوي او وعده پابندی نه کوي او هغه کې دغه نیوي امانتګری نیوي، بس دا نل بټانل دی. ندی لپاره الله سبحانه وتعالی دې مونږ کې ټول دا صفات راوړي. الله پاک دې زموږ د ناس ته په خپل درګه قبول او منظور کړي او یا الله دا مونږ چې سووي او سمواره په دې باندې مونږ ته عمل نصیب کړي ټول مؤمنان مسلمانانو ته. دې کې په معنا او مفهوم کې زموږ څخه کمې زیاتې شي معافراتو کې په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې الله څومره بیماران دي شفایاب کې، څومره قرضداران دي قرضونو نه اخلاص کې. یا الله د چا څه شرعي حاجات دي تا ته معلوم دي، خپل غیبي خزانه وته پوره کړي. د حق او حلال د رزق فراغ سبب ټول مؤمنانو سره په خپل کور کې وطن باندې وکړي. یا الله زموږ آبا او اجداد او څومره مؤمنان مسلمانان چې تر اوسه پورې وفات شوي دي ټولو مغفرت وکړي، دا راتلونکي منزلونه مونږ ته مسان کړي. په آخر کې مو دا عظیم شان کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.